ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. وقال تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس. کثیرا که شد در ازل بختیار، کثیرا که شد در ازل بختیار، طلب کردنی علم کرد اختیار. په مجلس د عالمانو بسر زرشي، که سوکاڼي ویا لوټه د صحرا. زه رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم، که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. درود شریف په محبت وی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. برادر محترم حضرت مولانا ذاکر الله صاحب او د دې جامع عائشہ الصدیقہ اساتذه کرامو د شعبې بنین او د بناتو ذمہ دارانو او په سټیج باندې ناستو علماء کرامو د قرآن شریف حافظانو د ناظرې ختم کوونکو ګلونو ماشومانو او قرآن شریف او دین سره مینو مینه کوونکو مسلمانانو رونو دوستانو، تاسو مونږ ټول یو څو ماشومانو د هغې د ختمونو په خوشحالۍ کې راجمع شوي. الله جل جلاله دا ماشومان دا د دین خادمانو ګرځئ او دا محفل د خدای پاک ستاسو او زمونږ دپاره د نیکبختۍ او سعادت او د دې ټول علاقې دپاره قرآن شریف سره د مینې او د خپلو ماشومانو د جنکو د دینی علم د شوق او ترغیب سبب وګرځئ. دوه قسمه علم دي او دوه قسمه ښودونکي دي، دوه قسمه زده کوونکي دي، دوه قسمه ځایونه دي او دوه قسمه غرضونه او مقصدونه دي. دوه علم، یو د دین علم دی او یو د دنیا علوم دي. دویم دوه قسمه ښودونکي دي. د دین علم چې ښایي قرآن شریف ناظره ښایي یا حفظ ښایي یا تجوید ښایي یا د قرآن شریف ترجمه او تفسیر ښایي یا نور علوم ښایي چې قرآن شریف کې خدای پاک سړي ته به ډېره پویه ورکړي، نو هغې ته موږ مدرس وایو، استاذ ورته وایو، معلم ورته وایو، باجي ورته وایي، معلمه ورته وایي چې جنکو ته سبق ښایي، معلمات، باجیات
او معلمین مدرسین او شیخ الحدیث او استاد الحدیث او مفتی دا ورته وایي. او چې کوم د دنیا علوم ښیي نو هغې ته ټیچر وایو، د سکول استاد او لیکچرر او پروفیسر او پرنسپل او دغه نومونه دي. او چې کوم د دین علم زده کوي هغې ته طالب او طالبه وایي، یا معلم متعلم او متعلمه ورته وایي چې څوک یې زده کړه کوي. او چې د سکول سبق وایي نو هغې ته طالبان سکولیان او کالجان سټوډنټان ورته وایي. او چې کوم ځای کې دیني علم زده کېږي نو هغې ته جامعه وایي، مدرسه عائشه للبنات والبنین، مدرسه دارالعلوم، جامعه، مکتب او مرکز ورته وایي، کله یو نوم دغه شان نومونه دي. او چې کوم د دنیا علوم زده کوي نو هغې ته تاسو سکول وایي، کالج وایي، یونیورسټي ورته وایي. او غرضونه هم دوه دي. څوک د دین علم زده کوي د هغې غرض څه دی؟ خالص دا دی چې د الله جل جلاله دین زده کم او د خپل ځان اصلاح وکم او بیا د مخلوق خدای اصلاح وکم. دین خو قرآن او سنت او دغه فقه ته وایي. د هغې دپاره کله اجمالا او کله تفصیلا نور علوم غواړي. بس دغه مقصد دی چې دغه جهل تیاره مانه لرې شي او الله او رسول په څه خوشحالېږي خبرې زده کم. خو په علم کې دی او چې خدای او رسول په کومو خبرو خفه کېږي د هغې نه ځان وساتم او د الله ولی شم او الله ته نږدې شم او آخرت مې هم ښه شي، دنیا مې هم ښه شي او نورو خلک دیندار شي زما په کردار سره. همدغه مقصد دی. زمونږ د دیوبند د مدرسو هم دا مقصد و چې داسې د دین پوهان تیار کړي چې دین زده کړي او دی کې دا دین راشي. دې ته تربیت وایي. یو علم دی، یو دا علم د هغې مطابق ځان جوړول دی، هغه تربیت شو، دیندار کېدل. یو دین زده کول دی، یو دینداري ده چې ده کې دینداري م راشي، او یو د دنیا علوم دی. بس هغې دغه مقصد دی چې د پیسو ګټلو چل زده کم، ام بی بی شم چې ما ته په میډیکل کالج او هسپتال کې نوکري ملو شي او ډاکټر به شم، بیا به پرایویټ کلینک ځان له ډبګری کې او فیسونه به علم او اپریشنې به کوم. څوک وایي سرجن به شم او څوک وایي فیزیشن به شم او څوک وایي اګریکلچر آفیسر به شم، څوک وایي اکاونټنټ به شم، څوک وایي فوج کې به کرنیل او میجر شم او پولیس کې به اس پی او ډي اس پي شم. دغه تعلیمونه هم دې دپاره دي. د جغرافیه به ووایم، اردو به ووایم چې په کالج کې پروفیسر شم او لیکچرر شم. دغه دپاره دي. تنخوا به مې ډېره وي. دغه غرض دی. تاسو چې کالجونو کې څه وینئ که نه ښکلي، او دا هم دا ښکلي خلک یا د علماو د خاندان نه یا نیکمنه درانه کورنۍ وي یا د تبلیغ د حضراتو بچي وي، نو هغه پکې ښکلي خلک وي. یعنې عام خلک ګډ وډ دي. الله جل جلاله راضي شي. موږ ته به شاه منصور وایي رحمت الله علیه ترجمه کې وي داسې وخت را روان دی چې خلک به وایي ما نه سپي او کوتري پیدا وي، یعنې د هلکان به داسې دغه شي، لوفران به شي او سرکوزي به شي او جینکۍ به هم سرکشي شي. هغه اسباب راووتل، تاسو ګورئ. الا ماشاء الله خدای پاک د حق یو جماعت هم تیار کړی دی. نو الحمدلله زمونږ دا ښودنه دا ټول دا زده کړه خالص د خدای د رضا دپاره. تاسو بختور نه یې. دا ماشومان چې راتل خیرنې خپې وي او قرآن شریف یې هم نه ویلی او یاد کړی هم نه و. دا د ډېرو پکې وایي ستاسو مخامخ دي او چا پکې یاد کړه چې کور ته درځي نو دا د سپین سپین پټکي په سر دي، هارونه یې چولي دي، چا ته حافظ وایي او چا وایي قرآن شریف یې زده کړه. مور او پلار ته به یې تاجونه هم په سرېږي او عزتونه به یې ډېر وي انشاءالله. دا مه وایه چې جامې به یې نه، جامې به یې ډېرې، خوشحالۍ به یې ډېرې، عزت به یې ډېرې انشاءالله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت خو د دې دی. د دنیا هغه کس هغې څه عزت دی. یو سړی بار ملک ته تللی و، زوی یې په نهم کې و. هغه زوی یې سکول مول وی خو کله به پټېده را پټېده، مدرسه کې سبق نه وی. آیس یې شروع کړ. ما آیس نه دي کتلی چې څه بلا ده، خدای دې راته نه ښایي. آیس یې شروع کړ، بیا د کور نه یې غلا کوله، د مور کالي هم پټ کړ او څیزونه یې پټول. آخر کې تماچه ډکه کړې وه
او مور ته وایي راکه پیسې نن دونه مور هم تنګه شوه پلار دې مزدورۍ کوي او دا ته څه کې په نشو تماشو کې پیسې پکار وي مور هم مجبوره شوي او ځل یې مور پسې تماچه راوښکه او خویندو پسې بس هغه واړه خو چته وتښتېدل او مور یې ځان پسې د کمرې ور بند کړ چټکني یې اوښې جوړه او بیا به یې خاوند سره په ټلیفون خبرې کړې دي راشه زوی دې داسې دی ما ولي او دا خو خراب شوی دی کله یو خوا خوشي ګرځي کله بل خوا نشو باندې پیسې غواړي او داسې بیا هغه خاوند یې پولیس ته ټلیفون وکړ چې بس زما مجبوري ده زه خو کور نه مسافر یم او مزدورۍ پسې راغلی یم زما د کور د زنانو پرده وساتئ خیال یې وکړئ او تاسو ورشئ زما ښځې پسې 3 مرض د ور بند دی نه ډوډۍ خوړلې ده او نه څه خوراک سکاک کړی دی مړه به شي ورشئ او هغه زما زوی ورته بار ولاړ دی ولي یې که راوځي راوتي نه شي په دیوال ور وړئ پارسو زما زوی ګرفتار کړئ جیل ته یې بوځئ او هغه کور والم پسې ور لرې کړئ خو زما د حیا پردې وساتئ داسې وګڼئ لکه خویندې میندې زه مجبور یم هغې راځي او ګرفتاري بیا هغې پولیس کې واچو بیا هسپتال کې داخل کړو بیا 80,000 روپۍ میاشت خرچه وه د هغه هلک لوفر چې دې د دې نشو تماشو علاج یې ولکو چې دې د دې بلا نه ووړي الله جل جلاله ستاسو زمونږ حیا وساتي دا مولانا اکرام الله صاحب څه نوم دی ذاکر الله صاحب یادوم او دا نور ښکلي علما ناظم صاحب چترال مولوي صاحب او دا نور څومره ښکلي او دا باجیګانې ستاسو بچو ته سپین پټکي او هارونه د حفظ او د قرآن چې حضور علیه السلام حافظ و د هغې په مصله کېناستل العلماء ورثة الانبیاء وانما لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم دا مه وایئ چې ځمکې ونه ګټلې او تنخوا یې کمه ده او سکیل یې نشته او سیکرټریټ نه خو مولا اوتې دی هلته خو بس ډایرکټر کمیشنر ډیپټي ډایرکټر کنزرویټر او دغه نومونه دي دا سیکرټري دی دا اډیشنل سیکرټري دی دا گورنر دی دا سیکرټري ټو پلان او ټو پلان همدغه سیکرټري کې د مولا نوم شته نه مولا نه پکې انګرېز سم نه دي پرېښی دا یاد ساتئ د امیرالمؤمنین لفظ خو دې ډېر بدې شي او دا والي افغانستان کې خو له عربي نومونه شته دلته د صحابه هغه برکت دی که نه صحابه اولاد خو پکې ډېر دي برکت خو پکې شته روس او امریکې له سټ مات کا اوس د خدای مضبوط هم کړي او عزت هغه ډېر دی امام ابو یوسف صاحب اول کې مور مزدورۍ ته کېنو په طالبۍ کې څه دي دوی به څه خوري ستا زوی به څه خوري چرګان او مارغان څه خوري هغې له یې ورکوي چې سړی علم د قرآن او عمل یې د قرآن هغه له به خدای نه ورکوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا چې څوک د الله نه یریږي تقوا دې ته وایي چې علم د دین زده که او دیندار شه قرآن زده که او په قرآن عمل وکړه دا تقوا ده بس چې خدای پاک کوم حکم کوي هغه ومنه او چې کوم نه دې منې کوي منې شه الله به د دې ټولو مشکلاتو د حل دروازې ته د درکړي داسې لارې به درکړي ویرزقه من حیث لا یحتسب یو رزق من حیث یحتسب دی او یو رزق من حیث لا یحتسب دی من یحتسب خو ستا دوکان دی په بډبیره کې 10 جریبه ځمکه ده منډۍ ده او د لرګو کاروبار دی کریانې دوکان دی او کارخانه ده دا من حیث یحتسب کارخانې وګټلې پټي غنم ډېر وکړ دوکان ښه چلېږي دا خو رزق من حیث یحتسب شو او د مولیانو رزق من حیث لا یحتسب دی امام ابو یوسف صاحب مور دوبي سره کېنو دوبي ته وایي پلار یې مړ دی بوډۍ ښځه لږ لږ تکړه شي د دوبیتوب هنر ورته وښایه که نه جامې سمول او وینځل او د صفا کول هم یو هنر دی بیا به ځان له دوکان کې ما به هم ساتي ځان به هم ساتي دی چې ته د امام صاحب په درسګاه به ته هغې سبق ته به یې غوږ کېښود لکه تاسو جلسه کې ناست یې هغه کېناست بیا سبق کې داخله واخېسته مور یې خبر شو چې استاد یې زما د زوی د کاره وباسي زه یتیم دي چې څه روزګار زده کړي او دی دلته سبقونه وایي نو سبا به څه وګټي ماله به څه وګټي زه بوډۍ ښځه یم د یو زوی ته په تمه ناست امام صاحب پسې راله زه مزدورۍ له لېږم چې هنر زده کړي چې سبا ځان ساتلی شي ساک ټیپر کور به ساتي او تا دلته سبقونو ته کېنولی دی امام صاحب ورته څه ویلی دی؟ راځي بس کېني دي هغه کار لم دی ځي خو هلته به کله لیټ لاړه که نه
بیا یو څو ورځې پس هغه مور یې وی چې دا خو سبق د پرې نه خو بیا راله امام صاحب ورته ترورې په ده به داسې وخت راشي چې دغه به خوري فالودې داسې فالوده به خوري چې هغې کې به پستې او بادامونو ډرای فروټ او چکې به پکې بوډۍ وی جوړې ما ته شنه باغونه ښیي که نه امام صاحب خو ورته ویل لکه داسې خبرې کې دا چېرته زمونږ بچي غریبانان خلک یو پستې به خورو بادامو او دغه به خورو فرنۍ به یو دغه به خیر وخت تېرېده غالک سبق سره شوق ډېر لوی عالم ته جوړ شو قابل و امام ابو یوسف یو ځل بیا وروستو هغه خدای پاک چیف جسټس کو هارون رشید باچا سره هارون رشید باچا حافظ و 12 سپارې تلاوت به یې کو ورځ کې 200 رکعاته نفل به یې کول دومره نفل سره د بادشاهۍ نه یو ځل امام ابو یوسف صاحب لی په ډونګه کې دغه راوړه څه ورته وایي فرني راوړه او پکې پېستې وې چې هغه ورته وکتل ویې خندل که نه خپل استاد د هغې چې دې ماشومه خبره را یاده شو د استاد مې مور ته ویلو بوډۍ ته چې دا بچې به سبق خوري دی به پېستې خوري او دا فالوده فرني نه و فالوده وه فالوده به خوري او چکۍ به پکې وي نو ویې خندل که نه هارون رشید بادشاه ورته وایي دا نن ما دپاره تیاره شوې وه خاص ما چې زه مولوي صاحب باندې به وخورم دا ماله کله کله داسې تیاری هر وخت دا خوړی نه شو مونږ هم خو تاله به د نن نه پس دا ډونګه راځي او تاله به ډوډۍ سره فالوده ډوډۍ نه پس او دې کې به دا چکې وي دې کې د هغه د خولې گفت و مقه شان خدای پاک به دې له هر څه ورکړي جامې به هم ورکړي او رزق به هم ورکړي هر څه به ورکړي د کابل خربوزې او د کشمیر مړۍ او د قندار انار او د هندوستان امونه او نور ډېر نعمتونه هغه هر څه به خدای ورکړي قسم دی عزتونه به یې وي امام احمد ابن حنبل د بادشاه دا لیک کشر دی د امام شافعي صاحب شاګرد دا طالب و خو دا ډېر نیک و مولوي صاحب هغه ورته وایي بادشاه ورته وایي ما سره دعوت له به لاړ شه ډوډۍ مې دله کړې ده ورته وایي ما پسې خپل ګاډۍ م راولې او په خپله به راځئ نو خو بادشاه سره ازاد و غږ یې ورته نه کوم وی بس بیا بادشاه ورپسې ګاډۍ راوړ او وخت کې ګاډۍ سو 2 غویان به او ټانکه شان به ور یې اړه به وه هغې کې به یې ښکلې سیټونه جوړ کړي وو بګۍ شاهي بګۍ ورپسې راغله د غویانو یا د اسونو او هارون رشید باچا شاته کېناسته سیټ کې او مولوي صاحب ځوان هلک و مخې ته یې کېنو چې کېنو او په بازار کې ځي دا ټول خلک ګوري مولوي صاحب مخکې سیټ کې ناستی او بادشاه یې وخت هغه داسې بادشاه نه و د افریقې او د روم او د پاکستان ټټه او دې علاقو پورې بادشاهي وه چې دی شاته ناست خادم په شکل کې او عالم د مخدوم په شکل کې ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلى الملوک لیحکمون العلماء بادشاهان په عوام حکومت کوي او عالمان په بادشاهانو حکومت کوي داسې بادشاهانو د عالمانو قدر یې کوم په بازار کې ټانګه روانه وه هغوی حیران شو د مولوي صاحب خو ډېر قدر دی د علم خو ډېر قدر دی بادشاهان ورته خادمانو په شکل کې روان دي دې لاړه ډوډۍ وخوړه او خلکو په بچو باندې سبقونه شروع کړ چې د علم کې خو د آخرت مزید دنیا دپاره دا نه دی خو دنیا به هم خدای ورکړي انشاءالله بیا هغه څو ورځې پس ورته بادشاه وایي مولوي صاحب ته خو دا ساده سړی زما ملګری یو بل سره چای ډوډۍ کوم تا پکې بدره شرطونه کېښودل چې ډوډۍ مې دله کړې وه ما پسې به خپله راځې او ګاډۍ به راولې دا خبرې تا چې ته پخوا نه کولې بدل شي ده ورته بدل شوی نه یم خلکو سپارې سره او قرآن سره او علم سره مینه نشته دا ما خلکو ته ښوله چې د عالم قدر ډېر دی خو چې سړی خو هوښیار یې راځه چې بېګا له جوماتونه وګورو بادشاه ماسک واچو مخ یې بدل کړ او مولوي صاحب د ماسخوتن نه پس به ډبېره او متنۍ او داسې ورپسې کلاخیل اسانخیل ګرځي راګرځي بغداد کې ګور یو جومات کې 150 کسان ناست وو چا سپارې راغوښتې وي چا ترجمه کوله چا ناظره وي چا حفظ کو چا څه بل څه لاس کې نیولو سبقونه ګروپونه بل جومات ته لاړل هلته 2.5 بل جومات ته لاړ د شپې هلته 3.5 کسان څومره ډېر دي په دې میاره کې په میاره کې سبقونه اوس پخوا او جنکۍ عالمان یې کوم ځای کې وي